أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سورة الشريف. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لما عزت من درونو استاذ مخکما یو حدیث مبارک یو حصہ اولستا زمونږ د احادیثو په کتابونو کې دوه غټ کتابونه دي، بخاری شریف او مسلم شریف. په دواړو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث راغلی دی. خوږ نبی علیه السلام فرمایي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. چا چې ځان د شبهاتو د کارونو نه وسات، داسې کارونه چې هغه د ګناه کار ظاهري ته ورني خو خلق پیدا ګمان کوي چې یا کار د ګناه دی یا د ګناه اسې شبهه او شائبه پکې وي. د دین چې چا ځان وساته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي فقد استبرأ لدینه وعرضه، د خپل دین او د خپل عزت محفوظ وساته. د دین مسله معلومه شوه چې یو انسان دا غواړي چې خپل دین محفوظ وساتي او خپل عزت او آبرو په وطن کې او په علاقه کې محفوظ وساتي او بچه وساتي، چې خلک د ده بې عزتي نه کوي او د ده دینم بدنام نشي او جامع او عزت دی پاک او برقرار پاتې شي. نو پکار دا ده چې دی د داسې کارونو نه ځان وساتي چې هغه د بهتان او د تهمت ځای نه دي. داسې کار به مسلمان نه کوي، داسې یو لاره به نه اختیاروي، داسې ځای کې به ناسته پاسته نه کوي، داسې خلکو سر به مجلس نه کوي او داسې کارونه به نه کوي، روزګار به نه کوي چې په معاشره کې او په وطن کې او په خپلوانو کې په رشته دارانو کې دی په ګناه مشهور شي او په ده باندې خلک بیا الزامونه او بهتانونه تړي چې دا پلانکي خو دا کار کوي، مینس کې به دی هغه کار نه کوي او خلک په تهمت تړي. مشهوره مقوله ده اتقوا مواضع التهم، خلق کی منسوب کی ودا د رسول الله مبارک حدیث دی. حدیث نه دی خو بزرگانو کی د چانه منقوله مقوله ده. وی د تهمت د زینو نزان وساته، هغه زی ته مزه چې کم زی پتا باندې سبا د تهمت د لګېدو ذریعه ګرځي او خلق رستو بیا تا په معاشره کې شرمۍ او ملامته کوي. نو د داسې زینو نه د مسلمان د پاره پکار دی چې ځان وساتي او دقه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیثو نه ثابته ده. بخاری شریف کې حدیث ته، په مسلم شریف کې مشته، مشهور واقعه ده. د دوانو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې هر کال اعتکاف کو، اخیره عشره کې به اعتکاف کو. یو کال د عذر د وجه رسول الله مبارک اعتکاف اونکه، نو بیا یې بل کال باندې قضا راوړه، د 10 ورځو اعتکاف یې وکړو، 10 ورځې د تیر کال قضا راوړه او 10 ورځې اعتکاف یې د هغه رمضان وکړو. نو رسول الله مبارک په خپل ژوند کې هر کال په رمضان کې اعتکاف کړی دی. 9 کاله د رمضان میاشت په رسول الله مبارک فرض روجې راغلی دي په زندګۍ کې، په مدینه منوره کې 9 کاله پکې اعتکاف کړی دی. یو ځل یې نه دی کړی خو بیا قضا راوړی دی. نو اعتکاف کې خو انسان په جمعات کې دیره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه په مسجد نبوي کې پوزي او تړو، لکه زمونږ په وطن کې رواج دي صادرونه خلک د جمعات یو ګټ کې راتو کی او معتکف په هغې کې اعتکاف تکینی
ځان نه پکې تلاوت کوي عبادت کوي انسان چې ځان لئی نو بیا عبادت لږ اساني خپل طبیعت او خپل مزاج مطابق دعاګانې ارس پکې کولی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبم صحابو په مسجد نبوي کې د جمعات خي طرف ته داسې د چې قبله ته مخي ګس طرف ته د ګډ کې د حضرت عائشه صدیقه کور او داغي کوټه وا هغه سره خواته رسول الله مبارک لا پوزیب او په خوا د میزرو ابه ولراتو کو اوسم ال تاسو کو سوکتلی الله تاسو مونږ ټول بوزي ستن ولار د سیمټو پاغي برلی کلی دی استوانه السرير اغه ځکه غستن د کوم د رسول الله مبارک اعتکاف کو او کټ په پروتو کټ پوت صحابه واچو کټ په د شپې خوب کو سریر په عربی کې کټ ته وي نو رسول الله مبارک پاغه پرده کې اعتکاف پکو لس ورځې د رمضان اخیره عشره کې د رسول الله مبارک په بیبیانو کې یو بیبی ده حضرت صفیه بنت حیی بن احتب دا د خیبر په جهاد کې يهوديانو سره مشهور جنگ شو جهاد شو او پاغي کې یو د يهودو مشر او سردار او د اغلوروا او دا په وینځو کې ګیره شو بیا رسول الله مبارک آزاد کړ مسلمان او بیا وسر د دوانو جهانو سردار مبارک سی نکاح او تړله حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین زموږ د ټولو مور مبارک نو چې یو ورځ په دغه اعتکاف دوران کې دا صفیه رضی الله تعالی عنها جمعه تراله د رسول الله مبارک ملاقات لا خاوند دی او پیغمبر دی د کور بار دی اعتکاف دی نو د لکه دا نالل چې رزب الله شم د رسول الله مبارک جمعات کې باغ سره ملو شم تپوس پوکم دعا درخواست پوکم او هغه زمانہ کې بزنانه جمعات ته منزل امراتلی پنځه وخت به موږ کې شریک کېدی بیا رستو د خزرات تک جمعات ته بن شو د فتنې د وجنه نو دا صفیه رضی الله عنها ام المؤمنین امراله او رسول الله مبارک سره کې ناست خبره اترې وکړي تپوس پختنه وشو بیا چې کله کور ته د ماسختن نا وخت ټیمو او د جمعات د اعتکافګان وروته نو تیار ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وسر روان شو زنانه تیار کی چې کور ته ځي پکار دا د چیو محرم وسره پلار لاړ شي زوی رور خاون پلار ماما تر نو د بیبیانو کورونه جمعات ته نږدې خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره وروت پلار وسر روان دي چې د کور دروازې پورې د بیبي اورسو بیا به واپس راځم چې د جمعات نه رسول الله مبارک وروت خپل حلال بیبي نه خزه د انصار یو دو صحابه کرامو پلار باندې ولاړو او تیاره د شپه ده هغه زمانه کې خلیټونه منو دومره پته ولګېده چې رسول الله مبارک جمعات نه وروت یو زنانه وسره ده زنانه خو پړونی کې بند د پته نه لګېده نو دا صحابه د انصار رسول الله مبارک پسې شاته روان شو به تورې څوکیداران چې پلار رسول الله مبارک زی څوک تکلیف ضرر ونه رسي نو پیغمبر علیه السلام ولا आवाज ورکړ علی رسلکما لږ وروستو شئ نږدې مه راځئ زنانه ده لکه زنانه انسان سره نو بل پکار دي چې هغه سره پلاره خو د دنیا خلک روزګار لمزي او غمخاده لمزي ډاکټر دورمل لمزي خلکو سره زنانه پلار رواني د معاشري اصول دي چې چا سره بیبي ده لور ده مور ده ډاکټر لبوزي غم خادله نو بل سړی له پکار دي چې د دوران کې د سره ودرېږي نه زنانه وسره بس ځان په غلې کې خاموش کدا به تیریږي نو رسول الله مبارک دغه انصار تو ویل ګرستو شي زنانه ده بیا چې حضرت صفیه رضی الله عنها کوړه دن نشوا نو دا صحابه رو غستل ویدل تراش اے الکانو دا چې ما سره کوم زنانه تاسو ولیدا ولدا پردې خزه نه وګورېخه دا زما بیبي و خزه مې و صفیه بنت حیی بن احتب پردې خزه نه وګورې خیال کوي دکا چې هغه زمانه کې يهودو غلطه پراپګاندا شروع نه کی منافقینو چې رسول الله مبارک لا العیاذ بالله جمعه ته خزه پردې راغلی و ګوره د دوانو جهانو سردار مبارک څومره لوی پیغمبر د ګنا نه پاک د رمضان المبارک میاشته دا او د رمضان اخیره عشره ده او رسول الله مبارک اعتکاف ته ناشته او په جمعات کې دی راځي او چې کوم دو کسانو ولید هغه صحابه خو په رسول الله مبارک عاشقانو هغه صحابه
د رسول الله مبارک پړه کې خطر رااله چې اسې نه د صحابو پړه کې دا راشي چې د پیغمبر د جمعات ته جوړې العیاذ بالله څوک پردی ښځه راغلی وه فورا یې هغې ایثار کړل ویې ګورې دا زما خپله ښځه وه تهمت را باندې سبا څوک ونه لګوي هغه صحابه ویرېدل ورته د الله رسوله دا تاسو څه وایې سبحان الله سبحان الله زمونږ په زړه کې به ستا متعلق غلط خیال په عمر کې را نشي مونږ خو تا پسې اسې روان شو چې په لار روان یې څوک ضرر در ونه رسوي نو رسول الله مبارک ورته وایي نه تاسو ما باندې غلط ګمان نه کوئ او نه به را باندې غلط ګمان وکړئ خو شیطان خو شته که نه رسول الله مبارک وفرمایل ان الشیطان یبلغ مبلغ الدم شیطان د انسان په وجود کې هغې ځای ته رسیږي چې کوم ځای ته د انسان وینه رسیږي وینه د وجود هر جز ته روانه ده او دا شیطان هم د انسان په رګونو کې ګرځي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم مشهور حدیث د مشکات شریف کې چې کوم ځای کې د انسان په رګونو کې وینه روانه ده چلن کوي دقه رګونو کې شیطان هم ګرځي شیطان د انسان په وجود کې دننه ګرځي نو رسول الله مبارک هغه صحابه انصارو ته ووی ان الشیطان یبلغ مبلغ الدم شیطان د وینې ځای ته رسیږي اسې نه چې ستاسو په زړه کې زما متعلق څه غلط خیال او غلط ګمان پیدا نشي ګور رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت دی هغه ځان څومره د تهمت نه پاک ساتي چې پردی د ښځې ګمان پردی ښځې ګمان څوک ونه کړي صحابو ته وضاحت وکړه دا زما لور ده زما بیبي ده ګورې صفیه ده زما عزتمندو غټه مسله معلومه شوه موږ له په زندګۍ کې معاشره کې داسې زندګي به تېرو داسې کارونه به نه کوو د شبهو کارونه چې بل مسلمان هغه وګوري او په موږ باندې تهمت وتړي که یو داسې کار څوک کوي چې هغه کار ټکي د ګناه کار نه د نیکۍ کار دی خو بل د باندې شک کوي د لاسې ونیسه وضاحت ورته وکړه یو انسان د په لاره روان دی یو زنانه ورسره روانه ده او په لاره تال یو مسلمان رور درغی او تا ړله دا رالل چې یاره دا سړی په ما بدګمانه نشي چې پردی ښځې ځان سره په چینچی کې روانه کړې ده لکه دې کې خو چینچی کې سورلی خیږي امین هم چینچي چلی هر ځای نه زنانه ورسره راخیږي نو که په چینچی کې یو زنانه نیمه تا سره ناسته د خپله لور دی د خپله خور دی د خپله کوروالانې ده او په لاره چا ولیدې او تا سر یره راله چې دې را باندې سبا تهمت نه لګوي ایثار یې کوه ته ووایه پلانکي دا مې ګورې ښځه ده دا مې ګورې خور ده دا مې لور ده ګورې بدنام مې نه کې نو رسول الله مبارک د دې عمل نه معلومه شوه چې موږ به د تهمت د ځای نه ځان ساتو داسې کار به نه کوو چې هغه زموږ سبا د بېعزتۍ ذریعه وګرځي داسې کار به نه کوو چې زموږ جامه باندې خلک بیا تهمتونه وتړي چې پلانکې خو دا ناروا کار کوي او پلانکې دا ناروا کار کوي او پلانکې دا کوي منځ کې به تا د ناروا کار اړو کړي نی تا به د ګناه یو کار اړو کړي نی خو خلک په تا باندې بیا دروغ الزامونه او تهمتونه لګوي نو پکار دا ده چې موږ داسې کار نه ځان وساتو چې هغه تهمت کار نی داسې کار نه ځان وساتو چې د هغې د وجې زموږ عزت زموږ جامه زموږ دین او زموږ حیا بې حیا نشي زموږ علما یو مثال ورکوي یو سړی په لاره روان دی اوږده لار ده یو بله لار ده هغه لنډه ده خو دا لنډه لار په سنیما تېره شوې ده نو د سنیما په دې لار مه تېرېږه په دې اوږده راتاو شه ته به سنیما ته نه ځې ته به د ګناه دې ځای ته نه ځې خپل کار پسې روانې خو دا لار د سنیما لار ده نو که پې تېر شوې او هلته چا ولیدې نو بیا به د پسې خلک پراپګنډې کوي چې دی خو ما د سنیما دروازې مخې ته لیدلی ته به نه سنیما ته تلې نه به د فلم کتلي نه به د ګناه کړي نه به د تصویر لیدلي خپل کار پسې به تلې غرض به دې چې یاره دا لار لنډه ده زر به په دې لاره وروځم خو چا به لیدلي دشمنان خو ډېر دي هر قسمه خلک دنیا خو د شیطان دی که نه هر چا سره ګرځي نو خلک پر پسې په لنډه خوره کې چې دا خو سنیما دروازه کې ما لیدلی و د سنیما په روډ مې لیدلی و منځ کې به ته څه نه خبر هم نه نو دې نه ښه داره زموږ علما وي دا لنډه لار پرېږده په دې اوږده راتاو شه چې سبا د پسې خلک تهمت او ملنډې ونه کړي زموږ پښتانه هم وایي چې ریشه راځي دروغو کلي روان کړي نو تا به یو کار نه کړی او خلک پې د پسې مشوره کړي دا هم لوی جرم دی زما عزتمندو په بل مسلمان الزام لګول په بل مسلمان بهتان لګول هغه غریب ځان نه خبر نه دی یو ګناه نه ده کړې او ته په هغه پسې پراپګنډه وکړې د دا کار کړی د دا کار کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د قرآن حکیم کې الله فرمایي چې تا ته څوک څه خبره راوړي اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یو کس د طرف چا باره کې یو خبره وکړه چې پلانکي دا کار وکړه دا کار وکړه بس دا خبره دې واورېده
خوله بنده کا ژبه مه کولاوه دا مه کوه چې ډولکې راوالې او ډنګې او په حجرو په جومات ګرځې په بازار کې ګرځې پلانکي دا کار وکړه چا درته ووي پلانکي راته ووي نه اول لاړ شه د خبرې معلومات وکړه تحقیق وکړه چې واقعي دې کس دا خبره کړې ده که نه ده کړې معلومات وکړه جان پړتال وکړه نو که هغه څه ویلي وي نو بیا ټیک ته هغه غریب ځان نه خبر نی دیو پسې شل لکې وتړي او خبره پراپیګنډه کي نو د ما عزتمندو د دې نه به ځان ساتو موږ به هم داسې کار نه کوو چې سبا به موږ خلک تهمت ولګوي خو موږ به هم په چا تهمت نه لګوو موږ به هم دا نه کوو چې ایسه بیسه خلکو باندې الزامونه تړو الله دې زموږ د دې نه حفاظت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه چا دې د شبهو د کارون نه ځان وساته د دین هم محفوظ که د خپل عزت هم محفوظ که ما عزتمندو د څنګه چې د پردي حق ته پتا باندې د پلار حق دی د زوی حق دی د ښځې حق دی د ګاونډي حق دی د رشتہ دار حق دی د استاد او د مشر حق دی دغه رنګې په انسان د خپل نفس هم حق دی د خپل وجود هم حق دی ته به د خپل نفس د عزت هم خیال ساتي د خپل د وجود د حیا هم خیال ساتي داسې کار ونه کې چې د هغې د وجې ستا د نفس ستا د وجود او ستا عزت بدنام شي او خلک ترې وشرموي حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله عنه امیر المؤمنین دی لوی صحابي دی د حج په سفر باندې روان دی یو بل صحابي دی حضرت طلحه ابن عبید الله مشهور صحابي دی په عشره مبشرو کې شمار دی دیم حج ته روان دی او زمونږ د دین او د شریعت مسله دا ده چې حاجي سړی حج ته ځي یا عمرې له معتمر ځي نو دی به داسې دوه څادرونه په سرۍ چې په هغې به خوشبو نی لګېدلې هغې له به د رنګ نی ورکړی اوس خو نن سبا د کیمیکلو رنګونه خلک د کپړې له ورکوي پخوا زمانه کې به د زعفرانو رنګ ورکو نو زعفران به خوشته کړل او هغې به کپړې له به پې رنګ ورکړه زاپیانو زړ رنګي زیړې وخت ښکارېدې خو زعفرانو دې رنګ به خوشبو هم کوله نو داسې قسمه رنګ چې هغه خوشبوداری دا به احرام له نه ورکې دا ممنوع دی نو عمر فاروق صاحب او حضرت طلحه رضی الله عنه دواړه روان دي سفر د حج یا د عمرې اوس حضرت طلحه صاحب احرام تو کړی دی دا احرام خړ دی رنګ شوی دی داسې ښکارېده لکه د زعفرانو رنګ چې دی ورکړي نو عمر صاحب راوغوسته حضرت عمر صاحب ورته وایي امیر المؤمنین دی ای طلحه لوی صحابي د رسول الله مبارک دا څنګه احرام دی اچولی دی مسبوق په عربی کې رنګ کړی شوي احرام ته وایي رنګ کړی شوي احرام دی اچولی دا زوروره دا دې څه کړي ناروا کار دی کړی داسې صادرونه یې تو کړي چې دې له رنګ ورکړی شوي دي نه خو من رسول الله مبارک فرمایلی ده حضرت طلحه صاحب ورته وایي امیر المؤمنین غوسه کېږه مه قارېږه مه رنګ مې نه دی ورکړی دا صادر زما خورو دوړو والی دی خټ اوبه باراني خټې اوبه وي نو د خټو اوبو والی د مدر په عربی کې خټې ته وایي خورې ته وایي خورو او د خټو په اوبو ککړ شوی دی نو د خورو اوبه هم خړې وي هغې سره هم سپین صادر چې د په خټو اوبو کې واچو او هغه اوچي او ویسنډې نو خړ ښکاري داسې ښکاري ته وایي که رنګ دې ورکړی دی نو عمر صاحب ته وایي ای امیر المؤمنین غوسه مه کوه د احرام له ما رنګ نه دی ورکړی خوشبوداره رنګ نه دی دا خو د باران د خټو اوبه دي په هغې خړ شوی دی تا ته داسې ښکاري لکه چې رنګ شوي نو عمر صاحب ورته وایي ښه نو بیا راوغوسته ورته وایي ای طلحه صاحب ته خو لوی سړی د رسول الله مبارک لوی صحابي په عشرو مبشرو کې حساب خلق تا ته ګوري د خلکو د پاره ته مقتدا یې امام خلک چې یو کار کوي په کلي کې خلک مشر عالم ته وګوري یاره زمونږ د کلي امام صاحب داسې جامې اچوي دا رنګې ټوپې په سر یاره پلانکي عالم داسې ناسته پاسته کوي نو خلک دیندارو خلکو ته ګوري عالمانو ته ګوري پیرانو بزرګانو ته ګوري د هغې غوندې زندګي تېروي نو عمر صاحب هم ورته وایي ته خو د خلکو مقتدا یې امام لوی صحابي عشرو مبشرو کې حساب تا ته خلک ګوري هغه رنګې عمل کوي تا نه چل زده کوي مهرباني وکړه داسې احرام ما چوه چې خلک په غلطۍ کې مبتلا شي تا خو احرام غلط نه دی اچولی صحیح دی اچولی دی دا د خټو په اوبو سقا شوی دی د زعفران رنګ نه دی ناروا نه دی شرعا خو خلک په دا وي چې دا د زعفران په اوبو رنګ شوی دی نو خلک په دا مسله زده کړي جوړې په احرام هم زعفرانو په اوبو اچولی شي خوشبوداره احرام هم تړلی شي داسې احرام ما چوه چې خلک په غلطه کې مبتلا شي ګوره کار غلط نو ټیکو د هغه احرام صحیح ناروا نو شرعا بالکل صحیح لیکن خلق په تهمت سبا وتړي
خلق پتی غلطه مسله زده کی خلق په وی چې طلحه رضی الله عنه رنگدار او رنگ شوی خوشبودار احرام تړلی دی عمر صاحب د هغې نه په سختۍ سره منع کړ امام مالک رحمه الله موطا کې دا واقعه نقل کړی د هغه استدلال کړی دی چې رنگدار او خوشبودار احرام به نه استعمالې او دا حدیث یې راوړی دی نو ګوره معلومه څه شوه داسې کار به نه کې چې هغه خو ټیک کار دی خو خلق په سبا د هغه کار د وجې پتا تهمت وتړي خلکو ته غلط ښکاري خلق پتا باندې تهمت تړي پلانکي دا غلط کار وکړو نو مشهوره مقوله د موږ مشران فرمایي علما اتقوا مواضع التهم د تهمت د کارون نه به ځان ساتي داسې کار به نه کې چې هغه سبا د تهمت ذریعه وګرځي او خلق پتا تهمت تړي لوی محدث امام بخاري رحمه الله تاسو به نوم اورېدلي د حدیث غټ کتاب یې لیکلی بخاري شریف د هغې محدث ته لوی عالم دی د احادیث له امام دی امیر المؤمنین فی الحدیث وتبیل کی په خپل زمانہ کې دی لګیو په استادانو به ګرځیده او حدیث په زده کول او دین به زده کو او هغه به ځان سر جمع کو لکه نن سبا زموږ طالب علمان دا ګرځي په مدارسو باندې یو ځای ته ځي مدرسې لا زموږ نعماني ته راشي یا کوډي ته لاړ شي کراچۍ ته لاړ شي سبقونه وایي نو امام بخاري رحمه الله په خپله د خراسان د بخارا د علاقې و خو ګرځېده په دې وطن باندې مدینې شریفې ته مکې شریفې ته عراق ته شام ته په دې ټوله علاقه ګرځېدلی دی یو استاد سره میاشت تېره کړې 2 میاشتې تېرې کړې بل سره کال تېر کړی 2 کاله تېر کړی او چې څومره دین او قرآن او تفسیر او حدیث ته هغې جمع کړی ځان سره یې لیکلی نو د په تاریخ په واقعاتو کې یو واقعه راځي چې یو ورځ په لاره باندې روان ځان سره کاغذ قلم چې هغه وخت کې سو او څه د ضرورت سامان جامه پیزار ورسره دي او لږې پیسې یې جمع کړي دي بټوه ده امیانې ده او هغه بټوې ځان سره ساتلې ده په هغې کې اشرفې دي هغې ځان سره یې ښودې دي په لاره روان دي نو چې په لاره روان دي په لاره کې یو نیر راغی او څه مزل په کشتۍ کې کېده نو دا نیر په غاړه ناست د کشتۍ په انتظار کې چې اوس په کشتۍ راشي هغې ته به وخیږم خپل منزل مقصود ته به لاړ شم دې دوران کې دا بټوه راوویسته او هغه بټوې کوله وکړه او چې څومره اشرفې پکې وي هغې ځان ته دې لمن کې وڅنډلې لګیا دی دا پیسې شمېري بعد وخت انسان پیسې وشمېري بټوه کې برابر کې ځان ته کریر وباسي او نورې سنبل کړي نو امام بخاري هم لګیا دی د اشرفې د همیانې د تیلې دی راوسپړه د په لمن کې واړوله او پیسې شمېري لګیا دی اوس خلک ناست دي دا خو د اډه د سټاپ ته خلک د کشتۍ په انتظار دي په دغه خلکو کې یو غلم ناست دی یو سړی ناست دی خو غل دی اوس چې هغه وکته چې د کاکا خو د اشرفې راسپړلي دي او تیلې یې کړې ده نو هغه هم ورته داسې نیغ نیغ ګوري چې دې د پیسې اړی شمېري نو ده په خپل لاس کې وشمېرلې او غل د ده په لاس کې وشمېرلې دی یې شمېري غل یې شمېري هغو ته سترګې داسې برندې کړي دي او لګیا دي دی یو روپیر اړی 1 2 3 4 هغې هم ځان سره شمېري نو پیسې یې وشمېرلې هغه هم وشمېرلې بیا یې راواغېشتې او په دې تیلې کې یې واچولې هغل هغه تیلې مو لیده چې توره مثال په تور یا اشنا یا زیړه بوسقکې د همیانې د پیسې یې پکې واچولې او بیا پخوا به د موږ زنانو په دې غاړه کې بوسقکې چولې او پکې یې پیسې شوزونه یې ښودي هغه بوسقکې کې تار و هغه تار یې راښ او خولې ولا غوټه کړه هغه تار یې مولید چې نرۍ تور تار دی یا زیړ دی ښه جاج یې هغه غل واغېسته امام بخاري دا پیسې امیانې پخوا د لستوڼو کې ځوړندولې زموږ په کتابونو کې راځي دا بوسقکې یې په لستوڼو کې دننه ځوړنده کړه مرې ته به تار اچولو دې لستوڼو کې به بوسقکې ځوړنده وه چې کشتۍ راله کشتۍ ته دې موخته او دا غل هم ورپسې وروخت اوس غل خو بټوه صحیح کړې ده چې کاکا سره بټوه ده او امیانې ده دومره اشرفې پکې دي موقع ساري چې په کومه موقع به دنه دا بټوه وامه غل جاج کې اغشتې دی چې امام بخاري کشتۍ کې کېناست او نور خلک هم روختل کشتۍ کې کېناستو دا غل لګیا دی په ده باندې ګواښ کړي چې دا پیسې ته غلا کړم موقع ورته نه میلاویږي بعد وخت کې موقع نه میلاویږي امام بخاري ناست دی چې لږ مزل وشو نو دا غل او ډاکوان ني دوی هم قسم قسم چلونه ورځي یو طریقه د واردات نی نو بل استعمال کی چې بل نی بل استعمال کی چې خو جان پړتالې وکړي دا بټوتي اوامه والې نه شوه نو اخره کې پاسېده او په کشتۍ کې اعلان وکړه ای خلکه یو ضروري خبره وورئ ټول خلک ورته متوجه شو یاره ما نه د دې سیند په غاړه د دې کشتۍ د راختو نه مخکې دغې ځای کې د پیسو یو بټوه پرېوته توره بټوه د مثال په طور
دومره پکې پیسې دي او په داسې تار باندې تړلې شوې ده. اوس غل خو پیسې هم شمېرلې وې، بټوې رنګ یې هم لیدلی و، تار یې هم لیدلی و، سپا سپا نښې یې وښولې. دومره پیسې دي، پلانکې رنګ بټوه کې دي، په داسې تار تسمه تړلې ده که چا مونتی د خدای دپاره مسافر یې مال خپله بټوه راکې. امام بخاري چې دا اعلان وړی سوچ کې پرېوت چې یا خدایه پاکه دا سړی چې بوسقکې یادي چې توره بټوه خو زما ده مثال پته ور، پیسې یې یاد کړي چې 1000 اشرفې پکې دي، 1000 اشرفې خو ما سره هم دي، تسمې رنګ یې یاد کړه دا خو زما د بټوې رنګ دی. په سوچ کې پرېوت، پریشانۍ کې پرېوت چې خدایه پاکه داسې لوبه ده. لږ ساعت چې تېر شو دا غل بیا ودرېد، کشتۍ کې بیا اعلان وکړ، ای رونو زما یو ضروري اعلان وورئ. دقل تمان یو بوسقکې پرېوته، داسې رنګ دی، داسې یې تسمه ده او دومره پکې پیسې دي که چا مونتی خدای دپاره ماله راکې. امام بخاري بیا سوچ کې پروت دی. په درېیم ځل غل بیا پاسېد، اعلان یې وکړ. چې کم خلک په کشتۍ کې ناست و، کشتۍ والا مانکي و، هغه ورته ویې وروره څه غوبل دې راغښتی دی. خلک یو پیر اعلان وکړي، 2 پیر وکړي، 3 پیر دې وکړو، که چا مونتی و خو درکړی به یې وه که نه بس چا سر نشته. هغه وی نه، وی دا اعلان مې ځکه وکړو چې چا سره وي پر عذاب یې راکړي او کنی نو زه بیا د یو کس تالاشي علم. نو خلکو وی ټیک تا لکه بس تالاشي واله که چا سر ووته بس تا بوسقکې ده. اوس دا غل شروع شو، خو د امام بخاري نه لومبی شروع نه کړي، بیا خو به خلک وایي چې دی خو چل جوړ کړی. د هغه سر نه د کشتۍ نه شروع شو، 20 یا 30 40 هر څومره کسان چې ناست دي د یو کس لګیا دي تالاشي علي. چې تالاشي علي او کسانو امام بخاري راغی، امام بخاري ته تالاشي واغشته، هر څه ولا اولټول سامان مامان، اس بوسقکې ورسره پیدا نه شوه. ټول کشتۍ خلک یې اولټول، چې کشتۍ خلک یې اولټول نه مانکي ورته ویې ګوره هسې دې غوبل راغشتی و، چا سره هم نشته، هسې دې مونږ هم په عذاب کړو، یو کس دې سامانونه غوټې راوسپړدلې، کم دي پیسې؟ بس غل غاړه کې کېناسته، منځ کې خو پې و چې دې کاکا سره پیسې وي او ده زما مخکې بوسقکې غاړه کې واچوله، پیسې څه شوې؟ خو غږ نه کوي. چې کشتۍ خپل ځای ته ورسېده او سورلی تې کوشو، دیم تې کوشو، امام بخاري هم کوشو. امام بخاري پس روان دی په لاره باندې، دا غل پسې روان دی. چې لږ ځان نه شو ویې درو، وی کاکاجي یو خبره کوم. چې ویې درو وی کاکاجي نور تم پې او زم پېم، چې بوسقکې خو وسته لیدلې ما و ما اعلان وکړو، چل مې جوړ کړ، نورې خبرې به وروستو کوو، خو ما ته اول دا ووایه چې هغه بوسقکې دې څه کړه، هغه تیلې د پیسو دې څه کړه؟ او ورته وی ظالمه دا بوسقکې ستا وه؟ وی نه تما نه وه. وی دا د چا وی ستا وه؟ نو وی بیا نو یې ګوره زما بوسقکې وه، هسې دې راباندې په دروغ الزام وتړه، څه دې کړه بوسقکې؟ دې ورته وی چې تا کله دا اعلان وکړو تالاشي دې شروع کړه. نو دا بوسقکې خو زما و، اشرفې خو زما وي. ما وی راشه دا خو لوی تهمت د باندې لګي، اوس خو به خلک وایي چې دا غل دی. نو ما هغه بوسقکې هغه بټوه راواغېسته او د کشتۍ نه لاندې مې اوبو ته وغورځوله، سیند ته مې لو کړه، غل تندي ته راواچولې. یا زوروره کاکا، خپلې حلالې پیسې د دریاب ته وغورځولې، دا دې ولې غورځولې؟ نو تا را باندې دعوه ونه کړه؟ امام بخاري ورته وایي. نو دې ورته وایي چې ما د باندې دعوه وکړه، خو ما سره خو ګواه نه و که نه، د شریعت مسله دا ده، البینة علی المدعي والیمین علی من انکر. څوک چې په چا دعوه وکړي د خپلې دعوې ثابتولو دپاره به 2 ګواهان پیش کوي، او چې د سره 2 ګواهان ني نو چې په چا یې دعوه کړې ده مدعی دی او قسم خوري، ما دعوه کړې ده او ته مدعی، ما سره ګواه نو تا به ویلو چې ګواه راته وښیه، ما سره ګواه ونه، تا به قسم خوړلو خبره به ختمه شوې وه. امام بخاري ورته وایي غږ مه کوه، دا مسلې چل ما ته مه ښایه، زه د دین عالم یم، دین زده کوم، مسله ماله راځي، خو تا ما نه دا بوسقکې ګټلې نه شوه، ځکه ته مدعي ګواه نه سره نشته، زه مدعی یم، قسم به مې خوړلو خبره ختمه، بوسقکې ته ما نه په یو قانون هم نه شوه ګټلی، ځکه د ما حلال مال دی. بیا دې ولې غورځوله دریاب ته؟ دا غل ورته وایي. امام بخاري ورته وایي د یو وجه مې دریاب ته وغورځوله، هغه دا ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د قرآن او د شریعت عالم یم، زه لګیم احادیث زده کوم، احادیثو کتاب لیکم. اوس که چرته دا الزام تا په ما باندې ولګو دا بوسقکې راوتې وه، نو ټیک ته ما خو غلا نه ده کړې، ما به ثابته کړې مو زما خپله حلال مال زما پیسې دي، خو یو تهمت په را باندې لګېدلی و. سبا به خلک وایي چې امام بخاري باندې په پلانکې زمانه کې په کشتۍ کې د غلا دعوه شوې ده، د غلا د دقې الزام د وجې مې دا 1000 اشرفې دریاب ته وغورځولې. ګوره غلې نه ده کړې، خپل حلال مال دی، خو تهمت د غلا پې راته،
سبا په کتابونو کې مشهور وه. اوس په موږ هم دا خبره کوله چې امام بخاري باندې یو وخت د غلا الزام لګېدلی و او د غلا دعوه پې چا کړې وه، غلې نه وه کړې، خپل حلال مال یې و. زما عزتمندو دغه د دروغو د الزام د بچو دپاره خپلې زر اشرفې دریاب ته وغورځولې، خو ځان یې د تهمت د ځای نه وساته. ځکه خو دومره لوی محدث جوړېږي، لوی سبق موږ ته حاصل شو زما عزتمندو چې مسلمان هغه به هم د داسې ځای نه ځان ساتي چې کوم د تهمت ځای دی. داسې کار به نه کې، اگر چا کار ټیک دی، اگر چا کار برابر دی، خو تا باندې تهمت لګي، فوراً د هغې خبرې وضاحت کوه چې روره ګورې په ما الزام ونه لګي، دا کار زما جایز دی. او که بیا هم د باندې خلک تهمت لګوي نو مشهوره مقوله ده اتقوا مواضع التهم، د تهمت د ځای نه ځان ساته. داسې کار مه کوه چې سبا ستا د بدنامۍ ذریعه ګرځي. داسې کار مه کوه چې ستا سبا د دین د بېدینۍ د الزام خطره ګرځي. داسې کار مه کوه چې ستا عزت ته، ستا ابرو ته او په وطن ته، ستا خاندان ته، مشرانو باندې الزام راځي. الله رب العالمین دې موږ د تهمت د ځایونو نه وساتي او زما عزتمند په چا به الزام هم نه لګي، په چا بهتان هم نه لګي. اسې بسه به دروغ الزامونه، د دروغ بهتانونه دا لوی جرم دی، لوی ګناه کبیره ده. الله دې زموږ حفاظت نصیب کړي. دعا وکړئ چې الله رب العالمین زموږ نه راضي شي. دا څو مړي شوي دي قطبین خیلو کې، امین کاکا وفات شو دي سیزو کې، محمد اکرام کاکا وفات شو د کاکړو سجاد خان، او غزګي کې پسدي کاکا لور وفات شوی وه، او کوواړ کې د ریحان مور. دا چې څومره مردګان دي دعا ورته وکړئ الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي. الله د قبر زندګۍ د خوشحالو کړي، د آخرت د عذابونو دې الله وساتي، وارثانو دې الله صبر ورکړي. کوواړ کې د ریحان مور بیماره ده، دعا غواړي. نور هم څه بیماران دي، پاته په لار هم یو ملګري دعا ووایي چې چاره دعاګانو درخواستونه کړي دي، خدای پاکه تا ته دعاګانې معلومې دي، دې قبول کړي. الله زموږ نه راضي شي، د ګناه د کارونو نه هم وساتې، د تهمت د کارونو نه هم وساتې. هغه کارونه هم نصیب کړي چې کوم د الله د رضا ذریعه وي، او هغه کارونو ګناهونه هم وساتې چې هغه د عذاب او د ګناه ذریعه. عمر حیات نه لارور اپریشن کړی دی، دا ورته وکړي چې الله ولا کامل شفا ورکړي، الله دې روغه سټه نصیب کړي. تاسو زموږ چې څومره بیماران دي کورونو کې، هسپتالونو کې، الله ټول له شفا کامله عاجله ورکړي. او فیضان صاحب، لالاجي صاحب، د حاجي محمد امین صاحب مبارک، د هغې بچې برخوردار مولانا فیضان الله صاحب لالاجي وفات شو، نیک سړی و، او د حاجي صاحب نسۍ و، زوی و. دعا ورته وکړي چې الله یې کامل مغفرت نصیب کړي. ډېره بیماري وکړه په کټ باندې، شوګر د ډېرې زمانې نو ګردو غریب کار پرېښی و. الله رب العالمین دې دغه بیماری د ګناهونو د رجېدو ذریعه وګرځوي، د اوچتو مراتبو د حصول ذریعه ولا الله وګرځوي. وارثانو دې الله صبر ورکړي. زموږ د دواړو جهانو خیر او برکت او خوشحالۍ نصیب کړي. د عافیت، د برکت او د سعادتمندۍ زندګي دې الله زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت نصیب کړي. اخره خاتمه دې الله زموږ په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.